زری زری شو دا غربت مو وجني بندې لکیرې د قسمت مو وجني ژوند په یو ډول راته ساز کړه ربا خلاص د محمود نه دې ایاز کړه ربا که داسې نه کېږي بیا داسې وکړه د نو د وخت هغه عذاب راوله په زمانې نوی سیلاب راوله د خوشحال رحمان ښایسته و د غزل مخ د خوشحال رحمان ښایسته و د غزل مخ ګوهر ستایي هغه ښکلی په بدل مخ او د معنا او د مطلب سمندر دوی کو د معنا او د مطلب سمندر دوی کړو زه به ستایم کائنات کې د زغل مخ چې راویستلې ادم دی قسم دی نو ګناهګار پکې غنم دی قسم دی او ولاړ کعبې ته وي ظاهره منم ولاړ کعبې ته وي ظاهره منم خو په باطن کې صنم دی قسم دی ځان سره لګیا په دې سودایم او چا ته به وایم چې ستایم او پوه نه یم داسې شي راغونډ کړی یم پوه نه یم داسې شي راغونډ کړی یم زه دننه ټول جدا جدا یم د ښار خلک یعنې ټول په تماشه دی یو اختر دی د ښار خلک یعنې ټول په تماشه دی یو اختر دی یو ځوان په مزدورۍ باندې اخته دی یو اختر دی یو ځوان په مزدورۍ باندې اخته دی یو اختر دی چې ډیر سوالونه را یوځای شي ته حساب جوړیږي د عملی جامع سره ته انقلاب جوړیږي خړ پر ماحول کې هم د مړو سانګو کیسه پیدا کړي خو چې باران د حد نه وځي ترې سیلاب جوړیږي سپر د سپ پراته دي بلا غمونه مې په زړه پراته دي او نور به څوک پاسوي هغوی له خوبه نور به څوک پاسوي هغوی له خوبه څوک چې په خپله لاوده پراته دي نورو کامونو د سپوږمۍ په مخ قدم کیښود پښتانه هغسې د جهل رواجونه کوي او لږ راته وښایي پښتون څه پرمختګ کړی دی لږ راته وښایي پښتون څه پرمختګ کړی دی لا په کونتر او په سپو باندې جنګونه کوي زما امام او زما پیر علی دی د خوږ جانان چې مې وزیر علی دی او سترګې ترې بل خوا اړولی نشم سترګې ترې بل خوا اړولی نشم پروت د نبي په ټول جاګیر علی دی دا چې تک په دغه لار کوم ماشوم یم دا چې تک په دغه لار کوم ماشوم یم بس د مینې کاروبار کوم ماشوم یم او د الفاظو بزرګي زما د خیال ده د الفاظو بزرګي زما د خیال ده چې بلبل یم چغار کوم ماشوم یم په هر ځای کې د هر چا قدر کوم خو ډېر قدر د مور پلار کوم ماشوم یم د ترناب سیول سوسایټي د سوري د لاندې په ترناب فارم کې پښتو کلیزه مشاعره وشوه په دې مشاعره کې د صوبې نوموړو شاعرانو شرکت کړی و او خپل کلامونه یې وړاندې کړل او حاضرینو نه یې داد وصول کړو میلمنو په کامیابه مشاعره باندې منتظمینو ته مبارکبادي ورکړو او ویل چې د ژبې د پرمختګ دپاره د مشاعرو انعقاد ډېر ضروري دی دوی زیاته کړه چې شاعران د کام سترګې وي منتظمینو راغلي میلمنو شاعرانو شکریه ادا کړه دا نننۍ مشاعره خو ډېره ښکلې وشوه او داسې مشاعرې په هر کندي کې په هر کلي کې په هر ځای کې پکار دي دې سره د نوي نسل پرمختګ کیږي علمي لحاظ سره فني لحاظ سره په هر لحاظ سره حوصلې لحاظ سره داسې مشاعرې پکار دي ځکه چې موږ وایي شاعران او ادیبان د کام سترګې وي نو دا کام سترګې چې وغړېږي نو نورې سترګې هم دې سره وغړېږي لہذا داسې مشاعرې او داسې تقریبات په هر کندي کې او په هر کلي کې پکار وي دا یو شعر دی د شاعرانو متعلق هر یو سړی په خپل انداز کې دغه یو شعر دی زما شعر دی چې رنګ رنګ ګل د خپلې ژبې په لمن دی معتقد د شاعرانو د دې فن یم شاعران دلته چې کوم دا محفل چې کېږي دې سره ژبه چې کوم مطلب ترقي کېږي او کله چې کوم قوم ترقي کوي هغوی دپاره اولنی پوړی دی چې هغوی د خپلې ژبې چې کوم دی مطلب حفاظت وکړي د خپلې ژبې چې کوم دی نو د پرمختګ دپاره کوشش وکړي نو دا مشاعرې چې دا نن کوم مشاعره وه دا یو ښه کوشش و
او دا هم د پښتو او د پښتو د کلچر او د پښتو چې ګرې د تهذیب او ثقافت د ارث د پرمختګ لپاره یو ډېر ښه کوشش و. نن دا مشاعره چې ونه دا زموږ سالانه درېمه مشاعره وه. په دې کې غټ غټ شاعرانو فریدون صاحب، ډاکټر ګوهر علي صاحب، دا رنګ دلسوز صاحب، د قاسم علي بیگ نه، د اورمړ نه شوکت علي شوکت، اسرار همدرد، مجاهد سیراب صاحب او اظهار الله اظهار. نو دغه رنګ ناموړ ډېر شاعران په دې کیسه وایسته. او غټه خبره زموږ هم دا ده د ژبې پرمختګ دپاره، مورنۍ ژبې پرمختګ دپاره ده چې د نوجوانان چې دی نو د دې نه زده کړه وکړي. او بله دا چې څنګه دلته کې ملګرو وي د شاعران چې دي نو دا د معاشرې دپاره سترګې دي، دا حساس وي. نو دی چې کوم په معاشره کې کمې خرابیانې دي، کومه کمزورۍ دي، نو هغه دې شاعرانو ته ډېر ښکاري او دی محسوسوي او هغه شی چې دی بیا په خپلو شعرونو نظمونو کې هغه بیانوي. نو د هغې نه د معاشرې عکاسي کېږي. نو هغه د هغې چې کله عکاسي وشي نو هغې نه بعد بیا د هغې د حل خبرې کېږي. د مشاعرې په اهتمام باندې د ترنا فارم سیول سوسایټي د کامیابی او پرمختګ لپاره خصوصي دعا اوغوستې شوه. نعمت سبحان، چمکني ټي وي، ترنا فارم.